په دنیا کې د مومن سوچ دی چې زه داسې جوړ شم چې الله جل شانه ته خوښ شم. د مومن سوچ دی چې زه داسې جوړ شم چې اللہ جل شانہ ته خوښ شم. میں ایسا بن جاؤں کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں. او د نورو خلقو سوچونه جدا جدا دي. څوک چاته نږدې کېدل غواړي، څوک چاته نږدې کېدل غواړي. زه د فلانکي حکومت خوښ شم، زه د فلانکي شخصیت خوښ شم، زه د فلانکي قوم خوښ شم. د مؤمن سوچ دی چې زه د الله خوښ شم. او د صحابه کرامو سوچ همدغه او د هغوی په باره کې قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایلی دي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د هغوی نه راضي شو او دوی د الله نه راضي شو. او مرضي هغه کس ته ویلی کېږي چې څوک د چا خوښ وي د هغه نه څوک راضي شي. په مذاهبو کې خوښ او مرضي دین هغه دین اسلام دی. او په معبودانو کې معبود حقیقي هغه د مسلمان خوښ دی. معبود صرف یو دی، لیکن د دنیا قومونه مختلف معبود منی. او د مسلمان او د ټولې دنیا دغه یو معبود دی الله. کتاب په کتابونو کې خوښ د مسلمان هغه قرآن کریم او د الله کلام دی. نمونه او آئیډیل جوړولو لپاره شخصیت چې کوم خوښ وي د مسلمان هغه د الله رسول محمد رسول الله. دا هم یو مشغله ده مسلمانوں کے راننوتی ده. میرا آئیڈیل فلاں ہے، میرا آئیڈیل فلاں ہے، زما فلان کے آئیڈیل لے، زما آئیڈیل فلان کے دے. د چا څوک لوبغاړی آئیډیل وي، د چا څوک قاتل آئیډیل وي، د چا څوک ډاکو آئیډیل وي، د چا څوک سندرغاړی ډم هغه آئیډیل، هغه د اندولي نه وي. دا د آئیډیل دا مسلمان. بیا د ټول سوچ او حرکت هغه په رضا خوشنودۍ کې او هغه په اتباع کې ګرځي. نو چې کله هغه غیر مسلم وي، هغه عادات، اطوار، کردار، اخلاق خني، نو چې چا دې آئیډیل جوړ کړی دی دی به مسلمان څه پاتې شي. او زمونږ نوی نسل او بچي هغه په همدغه طرف روان. د مکې مشرکینو لا تعداد خدایان جوړ کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات او صحابو ته چې خو قول یې غدا دي رضیت بالله ربا، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. زما مرضی رب، خوخ رب، حقیقی رب اغا اللہ. زما مرضی او د خوخ دین اغا اسلام دی. زما مرضی
او د خوخ پیغمبر هغه محمد رسول الله. بعض حضرات په دې کې دا اضافه وبالقرآن اماما وکتابا وبالكعبة قبلة، او زما امام مقتدا هغه کتاب چې هغه پسې سړی روان وي هغه قرآن دی، او زما قبله هغه خانه کعبه ده. که چېرې د مسلمان سوچ او د آیډیل د لپاره نمونه هغه هم د نورو خلکو په شان وګرځي، په د کې او په مسلمان په د کې او په کافر کې فرق څه شي؟ قرآن کریم کې دغه سیس دا لفظ د نوې ژبې د انګریزي ما ته پوښتنه کو چې آیډیل څه ته وایي؟ ما ته مرګري وایي چې نمونه جس کے پیچھے چلا جائے، چې په کوم پسې ته روان شي غسته آیډیل. قرآن کریم کے اللہ جل شانہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات اقدس میں، آپ کی رسالت میں، آپ کی نبوت میں، آپ کے کردار میں، آپ کے عقائد میں، آپ کے معاشرت میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے عبادات میں، آپ کے جہاد میں، آپ کی گھریلو زندگی اور بیرونی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. ستاسو آئیڈیل چې تاسو پچا پسې ځئ کامیابی ده هغه محمد رسول الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لیکن دا هغه چا د پاره دی چې څوک په ورځ د آخر باندې او په الله باندې یقین ساتي، چې یقین خو وي پر رب باندې، چې د ایمان ني چې زما رب ته پیشي ده او الله جل شأنه ته وړاندې تللی بیا دې څه کوي چې د الله پیغمبر نمونه جوړوي. وذکر الله کثیرا، او چې الله ډیر ډیر یادوي، چې سړی خدای نه یادوي د خدای په ځای بل څه یادوي، دنیا یادوي، دولت یادوي، عہده یادوي، منصب یادوي، د دنیا دوستان یاران یادوي، هر وخت تذکرہ د کاروبار د ځمکې د پراپرټي د حرام او د حلال او فرق نه دغه تذکری د الله په ځای دې څه کوي چې د الله رسول نمونه جوړوي. او دې بیا دا سوچ مو کې چې دې مؤمن او مسلمان دی او کنه. غرض مې دا کول زما عزتمند چې دا مختلف سوچونه دي نن سبا دا فتنې ډېرې زیاتې دي. قرآن کریم کے اللہ جل شانہ ټول د پاره فرمایي، بیا خصوصا ایمان راوړون کو د پاره د الله یاد په کثرت سره کوون کو د پاره او ورځ د آخر باندې ایمان راوړون کو د پاره دا غي د پاره نمونه بهترین نمونه آیډیل چې چا پسې تل غواړي هغه د الله رسول دی. د کافرو دا غیم آیډیل ابو دانو هغه پسې وتلل او سحر ماخام هغه ته وتلل، هغه به خوشالول. عمرو ابن جموح رضی الله عنه یو صحابي دی، دا د مدینه منورې دی او د انصار سره تعلق دی او د خپل قبیله مشر دی، بنو سلمہ د قبیله او د زامن دی معوذ ابن عمرو ابن جموح، معاذ ابن عمرو ابن جموح، خلاد ابن عمرو ابن جموح، دا درې زامن دي. د دې یو بوتو هغه نه خدای جوړ کړو او هغه په خپل د لرګي نه جوړ کړو او ډېر مزیدار جوړ کړو. بیا به د هغه عبادت کولو. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی
په برکت سره د هغه په وجه چې مدینې منورې ته کله هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راواستولو نو هغه په مدینه کې لومبی داعی دی دعوت یې ورکولو خلکو ته مسلمانان شي کوم سړی چې به داسې کتو چې هغه هوښیار دی خبره اوري هغه ته بدلو ته به چې زما خبرې ته غوږ کړي خلک مسلمانېدل دا درې واړه هلکان دی نوجوانانو معوض معاذ خلاد درې واړه وروڼه دي او د عمرو ابن جموح زامن دي او د دې سره څلورم د دې مرګره معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې د دې رور نه دی لیکن ملګری دا ټول مسلمانان شول د مصعب ابن عمر رضی الله عنه په دعوت سره د دې درې واړو صحابه الکانو مور د عمرو ابن جموح بیبي هغه مسلمانه شو د خاوند نه پټه نو یو ځلې د ښځې ته راغله ښځې ته وایي چې ښځې یو خبره کوم خیال کو دلته یو کس راغلی د مکې نه مصعب ابن عمیر یې ورته یاد او هغه څخه چې څوک لاړ شي هغه خلکو ته داسې دعوت ورکوي چې هغه په خلکو اثر کوي د هلکان دی ورڅخه مه پرېږده دی لاړ نه شي نو هغې ورته ویې ښه اوس دا پته ورته نشته چې دا ښځه مې مسلمانه هغې ورته وویې که چېرې ته د هغې نه څه خبرې واورې چې دا مصعب ابن عمیر کومې خبرې کوي نو غوږ ورته کښېږده چې دا کلام څنګه دی څنګه خبرې کوي آخر ښځې دی تیار کو هغه کلام اورېدو ته نو یو زوی نه یې تپوس وکړو وی دی څه وایي نو هغه زوی ورته سورې فاتحه ووایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة تر آخر سورة ولا الضالين پورې هغې باندې اثر وکړو دا خو ناشنا کلام دی داسې خو ما نه دی اورېدلی بیا د واورېدو لیکن مسلمان شوی نو وی زه یریږم چې هسې نه دا زامن دی د خپل پلار نیکه دین پرېږدي دا کلام خو ډېر ښه دی بیا دې هلکانو سوچ وکړو د بت چې و منات هغه یې ځان ته جوړ کړی و د لرګي نه دی سوچ وکړو وی راځئ دا بت یې نه چېرته ډډې ته کوو دا څلور واړه یو ځای شوي درې وروڼه یو معاذ ابن جبل رضی الله عنه د شپې هغه بت اوچت کړی دی چې دی ویده شوی دی هغه یې اوچت کړی دی نو د بنو سلمه یو ډیرانو یو غټ کویه کنستی او شاړ غونې په هغې کې به یې خزله غورځوله او ګن بلا د کورونو کچره به ټوله په هغې کې پرېوته نو په هغې کې هغه بت وغورځوله هغې کې ګندګي پرته وه دی چې سهار پاسېدو شپه به تېره شوه نو سهار به ده د هغې بت ته تلو د هغې پرستش به یې کول دا یاد ساتئ چې فطري طور سره الله جل شانه په هر انسان کې د چا د عبادت ماده اچولی ده فطري طور سره د انسان دننه د هغه وجدان دا تقاضا کوي چې دی د چا عبادت کوي او حقیقی اصل کې دا ماده د الله جل شانه د پاره ده چې دی د الله بنده دی دی د الله عبادت کوي لیکن دغه انسان خطا شي یا بت پرست شي یا سورج پرست شي یا کواکب پرست شي د ستورو سجدې کوي د نور د سپوږمۍ د ونې کله یو سیسته کله بل سیسته هغه فطري خوی خصلت غلط استعمالوي لیکن دا فطري طور سره په هر چا کې پرته ده په دنیا کې چې دا څومره قومونه پاتې کېږي د دوی په زړونو کې دا تقاضا راوچتېږي چې زه د چاته په سجده پرېوتی ما د خپل معبود څوک جوړ کې بیا هندو مندر ته ځي په مندر کې پوجا پاټ کوي بت پرست بت ته ځي او چې څوک د ونو پرستش کوي ونې ته لاړ شي څوک یو ځای ته څوک بل ځای
لیکن دا عجیبه خبره ده چې دی وخت کې نن سبا بعضی مسلمانان رونه سره د دې چې مسلمانان دي د شپې تر ناوخته پورې وخت وي د سحر د عبادت په ټیم کې چې دا فطري طور سره په هر انسان کې دا شی شته دی او د پروتي د سحر مستپانه سي او بیا تقریبا 10 بجې 11 بجې دی پاسي ذکر الله جل شانو قرآن کریم کے فرمائے ان قرآن الفجر کان مشہودا صبح کے وقت قرآن پڑھنا اس کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں فرشتے حاضری بہرحال عمرو ابن جموح پاسه د سحر شپه تیره پل بت څخه روانو چې هغه دوه خدای وي معبود وي منات چې وی قتل بوتي پځې نشته ده د پخپه باندې ګړو د عمرو ابن جموح ورپسې ګرځېدو کور کې او کتو بیا د کور نه بهر بیا ورپسې داسې دایره وګدکا چې وی قتل نو د قوم او د قبیلې چې کوم ډیرانو د خزل زیو کوی کې غرزوله پاغه کې بوت پروت دی او سره لاندې د خپې په بردي درو استو وی وینځلو صفای کو عطر په اومګل او دا سره چا ډیر ظلم کړی دی که ما ته پته ولګېده چې دا څوک دي نو زه به ورسره داسې وکړم بیا یې په خپل ځای کې ودرولم بیا شپه شوه بیا بچي راغلي دي معوض معاذ خلاد او معاذ ابن جبل دی چې کله دی ودې شوی دی بوډا نو هغه یې غشتی دی بیا یې غورځولی دی په کشرې په ډېري په ګندګۍ کې غورځولی نو دی ورپسې بیا ګرځېدو بیا پیدا کو ډېر سخت په قهر شو چې دا دویمه شپه ده چې تا سره څوک داسې کوي چې درېیمه شپه شوه نو بیا دې بوت ته په غاړه کې توره ځوړن لکه توره یې ورته ځوړن لکه ورته وی چې کوم یو سړی تا ته نږدې کېږي نو په دې سر وهه د خو ورته خدای وی کله چې د انسان عقیده خطا شوه د ده سر سترګې کار پرېږدي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې دا کوم خلک چې هلاک شوی دی دی عقل لرلو سر سترګې وې او خطا شو الله جل شانه هر وخت دا دعا غوښتل پکار دی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الله زمونږ زړونو کې زیغ او کجی مې پیدا کړي زمونږ زړونه کاږومه پس د دې نه چې تا مونږ ته هدایت نصیب او خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا دعا غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے زړونو اړونکیا زما زړه په دین باندې کلک ساته دا استقامت ثبات فی الدین استقلال دا ډېر لوی نعمت دی ایمان نه راړو د ایمان نه پس په ایمان کلک ودرېدو موزی شورو کو د بلوغ نه اوس تر مرګ پورې موز نه پرېږدي په هغې ټینګ ولاړ دی دې ته استقامت دا اصل شی رښتیا وینا یې شروع که دروغ پرېښول اوس په دې رښتیاو باندې ټینګ ولاړ دی دا نه پرېږدي کلم دروغ نه وي حرام یې پرېښول او حلال اختیاري اوس که حرام ډېر یې راضي دی پرېښي دي چې نه به نږدې کړي احادیثو کې قرآن پاک کې چې الله جل شانه احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 13 امتونو کې واقعات ذکر کړي هغه دغه استقامت دی بیا په دې باندې ټینګ ودرېدل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا د تورې وته په غاړه کې واچول او ته چې څوک تا سره سکی نو په دې تورې سر وها دغه هلکان نوجوانان صحابه بیا راغلي دي چې دی ودې شوی دی نو تورې د غاړې نه ته نه ایستي ځکه چې توره خو قیمتي شی او یو مردار سپیو هغه مردارو هغه سره دا بوت بن په بن کلک تړلی دی دواړې غاړه غټۍ کړي او بیا په هغه ګنده کوی کې غورځولی دی او ګندګۍ په منځ کې غورځولی چې د رایشتو هېڅ صورت یې نه جوړېږي او خپې پې بره دي سر یې لاندې دی دی ورپسې ګرځېدو چې دی لاړو ویې کتو نو دی بوت ته دی خطاب کوي عمرو ابن جموح ورته وایي که تا کې
سکرو به نو دا خپل ځان خو به دې بچ کړی او کم از کم سپي پورې چې تړلی نو سپي نه خو به دې ځان خلاص کړی خو معلومه شو چې تا کې څه نشته دی بس پرېښوې لعنت دې وي په تا باندې او بیا زامنو ته ووایي چې زه کلیمه ویم او مسلمان شو بیا عمر ابن جموح رضی الله عنه احد ته تلو هلکانو منې کو وی ستا عمر ډېر دی تقریبا 80 کاله عمر یو وی زه جنګ ته ځم ایو ته وی چې مونږ ځو یو خو بوډای عمر دې ډېر دی بل په خپه باندې ګوړې لار ورته وی چې نه په ما باندې ستاسو جنت نه دی سود مسلمان چې کله مسلمان شي بس د ده معبود یو الله وګرځي د ده آیډیل رسول الله صلی الله علیه وسلم شي دې ځان داسې جوړول غواړي چې زه الله ته او د الله پیغمبر ته خشم زمانه هغه خوشحال شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشیر علیه وجه یا رسول الله دې کمزور هم دی په خپه باندې مونږ دی معذور هم دی او دې مونږ نه پرېږدو لیکن دې بیا تلل غواړي څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دنه تپوس وکړو ده ورته وی چې یا رسول الله په دې ګوډه خپه زه جنت ته تلل غواړم په دغه ګوډه خپه جنت ته تلل غواړم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو او په دې جنگ کې دی او د دوی زوی خلاد ابن عمرو ابن جموح رضی الله عنهما دواړه شهیدان شو عرض مې دا کولو چې کله انسان خطا شي هغه سوچ هغه یو څه جوړ شي قرآن کریم کې الله جل شأنه موږ ته فرمایي ستاسو آیډیل ستاسو نمونه چې تاسو چا پسې ځئ هغه محمد رسول الله دی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه خپل بچی پوي کوي نوې نسل په دې باندې پوي کوي د زنانو د پاره د نارینو د پاره د نوجوانانو د پاره د لکانو جنکو د پاره د هر چا د پاره رسول الله رسول الله رسول الله د الله رسول الله رسول دا غي د ژوند هر اړخ او نمونه شته موږ سره په حیثیت د پلار په حیثیت د رور د حلیمه سعدیه رضی الله عنها رضیو هغه د پیو مور وه او د خپل ورونو خویندو سره هلته وخت تیر کړی څنګه وخت تیر کړی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو سره سفر او حضر د هغې سره ملګرتیا څنګه تیره شوې ده بیا تجارت او معاملات څنګه کړي دي بیا وعدې د چا سره کړي دي هغې سره یې څه چل کړی دی به په حیثیت د زوج بیبیانې وي د هغې حقوق یې څنګه ادا کړي دي په هر یو څیز کې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمو بعضی مسلمانان غدا ہوئی چھے میں اچھا بننا چاہتا ہوں لیکن میں کس کی طرح بن جاؤں مجھے دکھائی ہے آج معاشرے میں کوئی ہے ایسا زخ جوڑے دل واڑم لیکن ما تو خیر چاہو نه جوړ دې مسکین ته په معاشره کې ټول خلق هغه خراب کاری خو ته څوک نه کوي او دا د خطا وی غلطي وي اوس هم الحمدلله په معاشره کې خلق شته بل لا دا چې ته په خو اعمالو کې په خو صفاتو کې د بل اتباع کو چې پاغه کې کوم بد دي دغه اتباع مکو د خو اتباع بل دا چې زمونږ اصل مطبوع چې چا پسې مونږ زو اغا سید رسول خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم او کوم اعمال کوم صفات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نشي اختیارولې پاغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم جماعت جوړ کړي دي هغه جماعت زمونږ د لپاره نمونه ده هغه د صحابه کرامو جماعت صحابه کرام د صحابه کرامو تذکره په کورونو کې په هر مجلس کې دا کول پکار دا هغه خلق ته چې دای پسې اتباع پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چې د کوم یو صحابي سیرت راخلې سړی حیران پاتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت هم د صحابه نزدکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربانی کېدل هم د صحابه نزدکه د الله او د الله د رسول په لار کې مال خرج کول هم د صحابه نزدکه څنګه زده کړي دي کور اولاد تیار باغونه پرې خل
د الله او د الله د رسول لپاره دا هم د صحابه کرامو نزدک علم یې حاصل کو. قرآن کریم یو صحابي په یو سورت سوره بقره باندې 12 کاله لګولي دي د هغې په زده کړه کې، حالانکه هغه خو د هغې خپله ژبه وه، ولې دا ورسره فکر و چې زه دین زده کړم، د دین احکام زده کړم. دا هم د صحابه کرامو نه زده کړه. استقامت فی الدین دا هم د صحابو نه زده کړه. د چا پروا نه ساتل بیا بس دا د دنیا کس د ده لباس څنګه دی، زما لباس څنګه دی، قطعا دې طرف ته پام نه. د سره مال څومره دی، ما سره خو کم دی، دې طرف ته توجه نه چې یو ځل خپل آیډیل رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځولو تر مرګه پورې بیا هماغسې. یو تابعین څوک تپوس کوي چې صحابہ څنګه خلق ہوئے، اگر وہ لوگ اس وقت آ گئے اور تم اس کو دیکھو تو تم سمجھو کہ یہ پاگل ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں. که صحابه سره له تاسو ولیدل نو تاسو وایئ چې دا پاگلان دي، دیوانه دي، مجانین دي. ولې د صحابو په خپو کې و پیزار نو. اوس یو سړی په دې لاره باندې روانې پیزارې نه یې اچولی، یو هم ورته ګوره بل هم ورته ګوره، هر یو څو جدا جدا. حالانکې سړی خو په صفاتو پیژندی شي، په پیزار نه. هغه خو په خوی خصلت پیژندی شي، سړی په کردار پیژندی شي، په اعمالو پیژندی شي، په کمال پیژندی شي. هغه سره ته مقابله وکړه پته به ولګي. په علم کې مقابله وکړه، په عبادت کې مقابله وکړه، په عقیده کې وکړه، عقاید دغه څنګه دي، سوچ دغه څومره پاکیزه دی، په دې باندې پیژندی شي. چې پیزار ښه واچوي نو دا سړی شو چې نه نه، چې ښه ګاډي کې ګرځي نو دا سړی شو، د سلام او د سلوټ قابل شو. چې په لاره باندې روانې خړې کپړې اچولي نو دا نه، دا خو انسانیت نه دی، دا خو پوجا پاټ دی، د لباس، د پوشاک، د ګاډي، د بوټانو، د پیزار، د بینک بیلنس، د عہدې او د منصب. دا څه خبره شوه؟ اصل سیز په انسان کې د هغه خپل ذاتی کمالات دي. ذاتی کمال د ټولو نه اول هغه ایمان دی، کلک او مضبوط ایمان، بیا عمل او کردار، بیا خوی خصلت او صفات ایمانی. دا هغه صفات دي، دا هغه کې کمالات دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې دا سيزونه، او چې یو ځل به اختیار کړل نو بیا به پرېښول نه. دا هر څه د صحابو نه اغوښتل پکار دي. نو چې کله د صحابو نه دا سيزونه واغشتل، د الله رسول فرمایي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه د ستورو په شان دي، چې په کوم ستوري پسې روان شو نو لار به مومې. نن سبا خلق اوس هم د ستورو په ذریعه ځي. دا په هوا کې جهازونه، په سمندر کې سمندري جهازونه، ټولو د ستورو په ذریعه. په دې کې قطب نما استعمالي، او قطب نما د ستوري په سمت جوړه شوې ده، او د دې جهازونو ټول رفتار د قطب نما په ذریعه. په ماشین کې هی دومره خبره پخوا به چې څومره قافلې تلې، د شپې مزل به یې کوله، د ستوري ته به یې کتل. نو ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه مثال ورکړی دی. عربو په پیژندل چې دا ستوری چې دا ما نه ښي طرف ته وي نو زما مخ نورخاته ته وي، چې دا ګس طرف ته وي نو زما مخ قبلې ته وي، چې دا زما وړاندې وي نو زما مخ شمال ته وي، چې زما شاته وي نو زما مخ جنوب ته وي. ده ته به دا پته و په تور تم کې چې زه په کوم طرف باندې سفر کوم. دا خو مونږ یو چې اوس په دې څیزونو باندې نه پوهېږو. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه کرام د ستورو په شان دي، چې چا پسې روان شي سمه لار به مومي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي چې راغلی په هغه کې ستا د ژوند دپاره پوره هر څه پرته. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. خالد د نوم دی، زید د پلار نوم دی خالد ابن زید، د کنیت دی ابو ایوب، دی مشهور دی په دې باندې. د خزرج قبیلې سره، د بنو نجار قبیلې سره تعلق. د پیغمبر علیه السلام ماما خیلی کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو، څو ورځې شپې په قبا کې تېرې کې، بیا مبارک دالته را روان شو مدینې منورې ته راتلو. نو د مدینې خلق، د مدینې سرداران یو طرف ته بل طرف ته په قطارونو کې ولاړ دي، او هر یو وایي چې یا رسول الله زما غریب خانه حاضره ده، دلته کې ملمانه شئ ما سره.
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخی جلب به ونیولو، د الله رسول به ورته وفرمیل دعوها فانها ماموره، د اوښه پرېږدئ، دې ته د الله حکم دی چې کوم ځای کې دا کېناسته هغه زما ځای دی، هلته به زما مېلمستیا وي. اوښه روانه مدینې منورې آبادۍ ته چې کوم یو سردار د کور نه به تېره شوه د هغه د قبیلې نه، هغه به په زړه کې خفه شو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ما سره هلکه حالانکې دا ړومبی ځل دی چې د الله رسول مدینې ته رالو، لیکن ړومبي لیدو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه چې کوم یو نه به تېرېدو هغه به خفه شو چې ګینې ما سره پیغمبر علیه السلام میلمه نه شو. اخر کې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور رالو، کوم ځای چې مسجد نبوي دی، مسجد نبوي سره متصل ده د کور، هغې سره دا ډاګه و د مسجد نبوي، دې ډاګه کې د اوښه کېناسته، پیغمبر علیه السلام تی کوز نشو، بیا اوښه پاسېده، بیا واپس راله او د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور کوسې مخې ته کېناست، پس بیا ناسته و سر یې په ځمکه ولګوله، نبي کریم صلی الله علیه وسلم تی کوز شو. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ډېر خوشحاله شو، د الله رسول ما کره میلمه شو. اوس کله کله مونږ چې میلمه راشي نو مونږ کې یو خراب عادت دی، هغه دا چې میلمه ته هغه تکلفات کوو، زما په کور کې خو داسې بستاره نشته، داسې فوم نشته، داسې خوراک نشته، دا میلمه رالو اوس به ده سره څه چل کوو، نه، دا تکلفات دي. ته میلمه ته هغه شی حاضر کا چې ستا په کور کې ستا په نږدې کوم ښیي، بس که هغه مالګوبی ولیني هغه ورته کېده، ته په هغې باندې پړ نه چې کوم څیز ستا سر نشته دی. ان الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه څخه یو ځل میلمه رالو نو میلمه ته یې روټۍ کېښوه، مالګه یې ورته کېښوه، میلمه ته یې ویې خوره، دا نوړۍ ویلو په دې مالګې سره یې ککړو، او بیا یې دا وفرمایل که چېرې ما د الله رسول نه دې تکلفاتو باره کې نه اورېدله نو ما به تا ته ښه تکلف کړی و، ښه پخلی به مې ته کړی و، خو مونږ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پابندي لګولې ده، کوم شی په تا باندې بوج جوړېږي هغه نه. مونږ وایو دومره عظیم شخصیت رالو، اوس به د میلمستیا بیا مې زړه وایي چې نه ما سره میلمه نه شي، بل سره دې شي، بل سره دې شي، بل سره دې. هغه سعادتمندي هغه د انسان له لاړه شي، ځکه چې میلمه ځان سره کوم برکات راړي هغه ډېر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتلو سره ابو ایوب انصاري په جامو کې نه ځایږي او د غریبۍ کور یې دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم کډه یې واغشته او یوړه کور. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ده په کور کې یو لاندې کور و، پورته بالاخانه وه، هغې ته یې په عربۍ ژبه کې هغه زمانه کې مشروبه اولیه دا یې ودوي. ده وویل چې یا رسول الله موږ به لاندې یو، تاسو بره، تاسو سامان بره وړو. د ده مطلب دا و چې د الله رسول چې ګرځي را ګرځي نو زمونږ سرونو د پاسه ګرځي، دا ادب او احترام دی او زده کوي چې مونږ لاندې یو د الله رسول بره یي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ووایي چې نه، دی ډېر اصرار وکړو او د الله رسول وفرمایل چې ما ته لاندې ځای ښه دی، ځکه چې ما سره به خلک راځي، مدینې منورې خلک راتلل، څوک مسلمانېدل، څوک زیارت ته راتلل، بعضې دشمنان هم راتلل لکه یهودیان، هغوی کتو چې دا څنګه پیغمبر دی، نو وی تاسو ته به ګرانې نو زه لاندې ښه یم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا سره پیغمبر علیه السلام لاندې شو. دی وایي چې مونږ ښځه خاوند بره لاړو، چې پورته لاړو نو هغه خو داسې لنډرې نه وې، هغه چې وبره سو ګرځېدل نو لاندې به خاور هم را پرېوته نری نری. وی مونږ بره لاړو نو زه او ښځه مې ټوله شپه مونږ ارام ونه او د چت د هغې کوټې د تلي په منځ کې نه ګرځو، داسې اړخونو ته ګرځو، په منځ کې ګرځو. نو مونږ وایو چې د الله رسول به دې ځای کې اوس بدلته اوس بدلته ټوله شپه مونږ داسې تېره کړه په ګوټ کې بغیر ملاستې. سحر شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالم چې یا رسول الله
مونږ خو ټوله شپه دغسې تېره کړې ده، مهرباني وکړئ تاسو پورته لاړ شئ، مونږ به ښکته یو. دا د الله رسول سره محبت، دومره عقیدت او احترام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پوی کو چې نه ما څخه مېلمانه راځي، تاسو برخې او په ځان باندې لوګونه دغه کو ځان سره نرمي کوه، دومره سختی په ځان باندې مه کوه لکه دا ته چې څنګه کوي. دی وایي چې خیر د پیغمبر علیه السلام نصیحت سره مونږ هغه کیفیت خو نو، خو د شپې مو وبس کلې نو چې څنګه مو منګی راوړلو نو منګی واوړېدو، چې اوبه واوړېدې نو اچت خو داسې و نو مونږ وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې به اوبه وساسي. نو یوه کمبل وه او د ژمي شپه وه، هغه یو کمبل مونږ راواغېسته، مونږ د ښځه خاوند په ځان اچولي وه، هغه مې راواغېسته، په هغې اوبو کې مزر کېښ، هغه اوبه مو په هغې وچېکې چې د الله رسول باندې احساس کې لاړ نه شي. ټوله شپه مونږ په یخ کې تېره کړه ځکه چې یو کمبل به هغه لونده شو. بیا چې سحر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړم چې یا رسول الله بېګا شپه مونږ دغسې تېره کړي. اصل حقیقت هماغه و چې د الله رسول به لاندې مونږ به بره یو، داسې کېدی شي. پیغمبر علیه السلام چې دا واورېدل نو وایي بیا یې غاړه کېښوه چې ټیک. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په کور کې دغسې وخت تېر کړی. څه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته بیا جماعت جوړېدو، جماعت سره متصل د ازواج مطهرات او امهات المؤمنین د بیبیانو کوټګۍ جوړې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته منتقل شو. هو پیغمبر علیه السلام د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه سره محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه ډېر زیات. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه داسې وخت کې د کور نه بهر راوتی دی چې غرمه ده، څوک نشته لارو کې څوک. ابو بکر صدیق صاحب را روان دی. ابو بکر صدیق نه تپوس کوي، هغه ورته وایي چې ته ولې راوتی؟ عمر وایي چې وږیم، او ته یې زه هم وږیم. بیا دوی دواړه روان شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کورونو باندې تېرېدل، پیغمبر علیه السلام هم د کور نه بهر راوتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نه تپوس وایي تاسو دې وخت کې ولې راوتي؟ وایي یا رسول الله وږي یو. پیغمبر علیه السلام به د صحابه سره چې په مجلس کې و نو بیا به یې داسې خبرې نه کولې چې هغه به بدلې وي، چې څنګه به صحابه بحث کولو داسې به سره د الله رسول هم ګول چې دی خوشحالي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې زه هم وږیم. ځای چې لاړ شو د ابو ایوب کور ته، لنډ کور و د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور ته چې لاړ اواز یې وکړو، د هغه بیبي آواز ورکړو یا رسول الله. ډېره خوشحاله شو، مرحبا دې وي تاسو ته مو تاسو سره چې کوم ملګري مې وی څه شو خاوند دی؟ نو ابو ایوب انصاري دغه وخت کې کجوري بوټي و، هغې ته خطې و، هغې کې لګیا و، هغه واورېدل، هغه زر زر راکوز شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو، به یې کجوري راوړې وږي، یو وږی یې راوشو کولو، هغه یې کېښو مخې. مونږ اوس چې عمرې ته تللي وو نو د کجورو د پخېدو موسم و، دا یو میاشت مخکې تقریبا، تر اوسه پورې هغه آخري فصل شته وایي. کجورو د پخلي موسم و، یو کجوره کې ما وشمارل نو 14 وږي و پکې، 14 وږي. او هغه یو وږی کله کله د هغې وزن من ته رسي، من ګنې 25 کیلو 23 کیلو دا وزن هوی وي. نو تقریبا یوه کجوره 400 کیلو کجوره کوي، 350 400 کیلو. حیران شو سړی، مونږ وایي چې دا به یو څو دانې وي په دې کې. هغه ثابت وږی 10 کیلو یو ګڼه، 25 کیلو یو ګڼه، هغه یې ورته روشو کولو. دا 4 کسان دي، دی ته یې مخې ته کېښو، په هغې کې پخې دانې هم شته، زیړې هم پکې شته، دورمنې هم پکې شته، بسر، رطب، تمر، دا 3 واړه شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ابو ایوب پخې دې کتلی وې، دا دومره وږی دې ضایع. وایي چې یا رسول الله دا د هر چا خپله خوښه ده،
د چا به پخې خوښي تمور او د چا به بسر خوښي د چا به رطب خوښي چې څنګه خوښي لکه د زنانو د کچه مې ډېره خوښي کچه بیا د هر چا خپل ذوق دی څوک یو شان خوښي څوک بل شي ما په دې خیال دا وغیره شو کولی دی چې چا څنګه خوښي چې هغه دې نه معلومه شوه چې په خوراک کې د میلمه د طبیعت خیال ساتل پکار میلمه هغه کمزوری دی د معدې او تا ورته پوخ کو روسټ هغه روسټ خوړی شي هغه ورته ګوري سترګې لکه د کټي ورته اړی راړی خوړی شي نه معده یې نه ازمایي او تا په خپل طبیعت پخ کړی دی نو هغه ته څه فایده داسې شی چې هغه قیمت د هغې لږ وي لیکن هغه د هغه خوښ شي یا هغه ته ضرورت وي یا یې هغه ازمولی شي هغه چې ورته پوخ کړي په هغې هغه خوشحالي دې کې آداب دي دا چې یا رسول الله څوک پخې خوښوي هغه به دا خوري چې څوک بسر خوښوي هغه به دا خوري بیا دی لاړو چاړه یې واغشته او بیزه یې لالوله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګوره لنګ او بلار به ما لاله وی چې ښه یا رسول الله او چا حلاله لنګ او بلار به حلالول جایز دي لیکن لنګ بچی ته پی ورکوي په هغې باندې هم د پیو کار کېږي هم بچی هغې ته محتاج دی پیس کی نو هلته بې بچی هم دغسې پاتې شي او بل دا ده چې ته به کنډم شي پی درکول نو د پیو څاروی به ختم شي او بلار به ځکه چې د هغې په خېټه باندې بچی هغه هم ورسره ضایع کېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا دوه نه نو اوچه چیلی و هغې ورته حلاله که بیا نیمه په کټوۍ کې پخه که نیمه په انګار باندې وریته که او چې کومه زر ریته شوه هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې نه واغشته اوبه وې دوه قسمه غوښه ده او کجوري دي 3 قسمه بیا وفرمایل صحابو ته شیخینو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه نعمتونه دي چې تاسو نه به په ورځ د قیامت الله جل شانه دې باره کې تپوس کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي چې په هر ځای کې د الله یاد د الله نوم اخله څه نعمت تا ته خدای درکو دغه وخت کې د الله یاد کو د الله نوم اخله دا غفلت دی چې سړی اخري اوس کی چرته لاړو پارټي وکړه غرونو ته لاړو د سیند غاړې ته لاړو او بیا ها 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 په ټوکو کې په خنداګانو کې په خندا بړچا کې هغه مجلس تیر شي او د الله جل شانه نوم ونه لي د الله په نعمت باندې شکر نو باسي بیا چې راشي واپسې کې نو یې حادثه او شو دا کار او شو فلان کې او شو ډینګړې او شو د الله جل شانه یاد بالکل هیر غفلت کې غلمحات دې تیر کی او د الله جل شانه قهر چې راځي الله مدې وساتي هغه په غافل انسان باندې راځي چې کوم د خپل وخت په غفلت کې دي نعمت د حصول په وخت کې د الله شکر ادا کو دا د الله د طرف نه دي د مصیبت د تکلیف په وخت کې هغه باندې صبر کو او صابر په اوسه دا د الله د طرف نه دی الله جل شانه د طرف نه ازمیخت خدای پاک ما ګوري چې دې سکی نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دلته نه واپس رالو دغه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په ټولو غزواتو کې شریک شوی جنگ کې عیسی غشتل کافرو سره جنگیدل آسان کار نه دی دا هغه وخت پته لګي چې کله میدان ګرم شي جوړ شي دغه ته سړی ودانګي دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په یو جنگ کې رستو نه پاتې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سکم 50 جنگونه شوي یا صد پاسه 50 پاغه کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په اکثرو کې حصہ اخیستی ځکه چې سرایا واړه جنگونه او غزواتو کوم کې چې پیغمبر علیه السلام هغه کې ډېر رستو شوی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د صدیق اکبر زمانہ و صد پاسه 2 کاله هغه کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور نه بهر جنگي بیا دا غي نو ورستو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ و هغه کې ټول عمر په جنگ کې تیر شوی بیا دا غي نه پس د خلیفہ ثالث عثمان ذوالنورین زمانہ و دور خلافت هغه کې ټول عمر جنگیدل بیا پاغه پسې حضرت علی کرم الله وجهه زمانہ دا پاغه کې د ټول عمر د الله په جهاد کې پلار کې جهادونه کړی
بیا پاغه پسې د حضرت معاویه رضی الله عنه دور راغلی دی، پاغه کې دی جنگیدو، او د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه کې دی وفات شوی. او په کوم جنگ کې وفات شوی دی؟ نن سبا چې کومه ترکی ده، په ترکی کې قسطنطینیه چې پاغه کې یو جماعت ته آیا صوفی اسه زمانہ ګرځوا، نن سبا جماعت آغا قسطنطینیه د دې علاقې نومو دا سین پورې غاړه یورپ طرف ته کوم دینو جزیره د پاغه کې دې ځای ته ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د رومیانو سره په جنگ کې ورسېد. دا یاد ساتئ چې عیسائی د محمد رسول الله د بعثت نه پس چې کله هغه مبعوث شو په محمد رسول الله ایمان را نړو، نو هغه په حق دین نه دی، هغه کافر دی. یهودی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پیغمبر جوړ کو، په خپل یهودیت اوسم کلک ولاړ دی، مسلمانی گینا محمد رسول الله نه مني، دا مسلمان نه دی، کافر دی. قرآن کریم وی ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلم. ابراهیم علیہ السلام خو نه یهودی او نه پیرنګي او نه عیسائی، بلکې هغه مسلمانو. دینه معلومه شو چې یهودیت اوس اسلام نه دی، نصرانیت اسلام نه دی. دا فتنی دي نن سبا به تاسو داسې خبرې اورئ چې حیران بشئ. نو پیغمبر علیه السلام بنو قینوقا سره په مدینه کې جنگېدلی دی، بنو نذیر سره په مدینه کې جنگېدلی دی، بنو قریظه سره په مدینه کې جنگېدلی دی. ټول یهود دا کافرو، د الله رسول نه منلو. بیا د دلته نه پس خیبر ته تللی دی یهود، خیبر کې د الله رسول په سن 7 هجری کې د هغې سره جنګېدلی دی، او بیا د هلته نه ایستي دي شام ته شړلی دي. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې جزیرة العرب ته بالکل پاکه شوي ده. نو دا جنگ د ابو ایوب انصاری د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور خلافت کې دا د رومیانو سره شوی. دې ځای کې رومیانو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دغه وخت کې عمر 80 سال او 80 کال کمزوري، ځکه چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړو نو د هغې عمر 63 کال. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د دنیا نه تشریف وړو نو د هغې عمر 63 کال. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې دنیا نه تشریف وړو نو عمر 63 کال. او حضرت معاویه رضی الله عنه دا خبر په منبر یو ځل کوله، وی زما عمر هم 63 کال دی، خدای د 63 کالو په عمر کې وفات نشو، د عمر سیوا شو. نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د 80 کالو دی او د الله په لار کې جنگي 80 سال. هغه زمانه کې جنگ داسې نو چې ټوپک چلولو، په ماشه باندې ګوته کې خلو نه، پاسونو باندې منډې وي، د توري جنگو، د نیزی جنگو، د برچې جنگو، هغه د مټو زور غواړي. په دې جنگ کې د بیمار شو، ټول عمر په دې کې تیر شو. دا د الله لپاره او د الله د رسول لپاره چې یو ځل ایمان راړو، دین اختیار کو، بیا چې د الله او د الله رسول کو مخوخه لار و ټول ژوند یې په هغې کې تیر کړی. نو په دې جنگ کې د بیمار شو ابو ایوب انصاری رضی الله، داسې بیمار شو چې د نورو صحابه او مرګرو د تابعینو تمه قطعي شوه د رغېدو. نو دغه وخت کې وڅخه چې کوم سپهسالار او هغه رالو، ورته وایي ته څه غواړې، څه دې پکار؟ وایي زما نور هېڅ نه دي پکار، خو صرف دا مې پکار دی چې دې مسلمانانو ته زما پیغام ورسو. دوه، یو دا پیغام چې په دې ځای باندې ودرېږئ، ما دلته نه په دشمن کې نیغ ورننوځئ، چې څومره لرې تللی شئ دننه پکې لاړ شئ. او دویمه دا چې زه مړ شم که زه مړم یم نو زما لاش ځان سره به وړئ، او چې کوم اخیري ځای دی ستاسو په نښه دی، ستاسو ټارګټ دی قسطنطینه، او هغه فتح کول غواړئ، نو هلته زما لاش ورسوئ، د هغې په خوا کې ما ته قبر وکنئ، هلته ما دفن کوئ، ما به دې ځای کې نه ښخوئ. په مرګ باندې هم د مجاهدینو سره مرګرتیا او د الله په لار کې جهاد کول لا وتخون ورکړي، دا د نارانو ژوند دی. چې کله وفات شو نو د ده په وصیت باندې عمل شوی دی، خپلو ملګرو دی په اوږو باندې بوتلو، لاش یې وړی دی،
او تلی دی دشمن سره جنگېدل، هغه قسطنطینه هغه ځای ته ورسېدل، د هغې د قلا د دیوال په خوا کې د قبر دی، اوس هم هلته هغه قبر شته. الله جل شانه دی د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د ټولو صحابو نه ډېر راضي شي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې موږ مسلمانان یو، زمونږ سوچ او د کافر په سوچ کې به فرق وي، داغه به آیډیل داغه نمونه به څوک وي. زمونږ نمونه سید الرسل خاتم النبیین او صحابه کرام دي. داغه مشغله به هر څه چې وي به د مسلمان یو مشغله ده، داغه د خوښې دین د خوښې کار هغه هر څه چې وي هغه به وي. د مسلمان د خوښې یو کار دی، هغه کار چې کوم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تک کړي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.